نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بسعر وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه د دیر د علاقه سره تعلق لرونکو بهترین علماء و طلباء نوجوانانو سپنگیرو مشرانو کورونو کی آواز اوریدن کو با حیا با پردہ ترسر و خیندو میندو اللہ سبحانہ و تعالی ہر چا تخپل یو ڈیوٹی پغاڑا کڑے دا او ہر سیز پخپل یو ڈیوٹے کے لگیا دے نور تیدا ڈیوٹی حوالا کڑے دا ترنا کوا پخپل گرمائش سرا پسلونا پخوا نور پخپل ڈیوٹے کے لگیا دے والشمس والقمر یسجدان سپوگمے دشپی مدم رنا کی اب پخپل ڈیوٹے کے لگیا دا زمکی اسمانون خپل ڈیوٹی دا ورکے مصروف دی چرند و پرند خپل ڈیوٹی دا ورکے مصروف دی خو یو دا آدم بچے دے انسان چدا طول کائنات نظام شمسی و قمری نباتات جمادات دا طول اللہ سبحانہ وتعالی دا انسان دا خدمت دا پارا پیدا کری دی یا ابن آدم الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ اے دا آدم بچیا دنیا ستارا پارا پیدا کڑے شوے دا خلقتم للآخرہ خود دنیا دا پارا نئے تا آخرت دا پارا پیدائے تا سے یو لوئے منزل مخی ترے ستا پا سر باندی یو لوئے زمواری پر ترہ تا سر با حساب کتاب کی گی غرونو تا مگورا سمندرونو دریابونو تا مگورا دیو سر حساب کتاب نکی گی اے دا آدم بچیا تب دا رب مختا یا ورسو درے گے
ستا د عقیدې به حسابي، ستا د عمل به حسابي. جبه څنګه استعمال شوې ده حساب به کېږي. سترګې څنګه استعمال شوي دي حساب کتاب به کېږي. خپې او لاس څنګه استعمال شوي دي حساب کتاب به کېږي. دا حساب کتاب بل چا سره نه دی. اے د آدم بچیا، اے انسانانو، اے د محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیانو، دا حساب ما سره دی، دا حساب تا سره دی. د دې تیاری د مسلمان د انسان اهم ذمہ داری ده. نور سپوږمۍ خو اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، یو ورځ به د اسمان راوغورځېږي، بس د ده تر دغه ټیمو خبره ختم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، سپوږمۍ او ستوري او نور به راوغورځېږي، خبره ختم، بې نوره بشي. واذا العشار عطلت واذا البحار فجرت، د سمندرونو خپل یو ټیم دی، دا به ودرېږي، خبره ختم. والى الجبال، د غرونو خپل یو ټیم دی، فدکت الارض دکا دکا، د ځمکې خپل ټیم دی. الله به وجړه کوي، داسې به وجړه کوي چې شکل به ورته الله رب العالمین ختم کی. وتخر الجبال حدا، د غرونو خپل ټیم دی، الله به وجړه کوي لکه د پنبې به بر والوځي، خبره ختم. خو یاد ساته انسان ختم نشو، انسان خو ایله شروع شو. انسان یو نه یو ورځ رب سره ودرېږي. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اے د آدم بچیا، د دنیا بادشاہ سره خو کله ملاویږي او کله نه، د دنیا بادشاہ نه خو کله پټیږي او کله نه. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، ولدا عقیده نه لري چې یو نه یو ورځ به د قبر نه پاسولی شي. لیوم عظیم، یو لویه ورځ ده، په هغه ورځ کې به د رب مخې ته ولاړې. یوم یقوم الناس لرب العالمین، په کومه ورځ چې تمام خلق به ولاړ وي د رب العالمین مخې ته. عرض مې دا کورونو، انسان د ده په سر باندې یو بوج پروت دی. انسان د ده په سر باندې یو ذمہ داری پرته ده. هغه ذمہ داری ده د الله سبحانه وتعالی تابعداري، د الله سبحانه وتعالی عبادت، د الله سبحانه وتعالی حکم منل. دا زموږ ستاسو اهم ډیوټي ده. څاروي په خپله ډیوټۍ کې لګیا دي، نور سپوږمۍ په خپله ډیوټۍ کې لګیا دي. نن که د خپلې ډیوټۍ نه ناخبره دی نو هغه د آدم بچی دی او هغه انسان دی. پته ورته نشته چې دا ژوند ختمېدونکی دی، احساس ورسره نشته چې دا مال شاته پاتې کېدونکی دی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه به فرمایل کاش چې زه واښه وی، زه یو بوټی وی، ما سره حساب کتاب نه وی شوی. دا کیفیت به د سیدنا عمر هم و. یریدل به د الله دربار کې د الله مخې ته د ودرېدو نه زړه کې به یو یره وه. دا اصل کیفیت دی. زموږ ستاسو د زړونو نه نن هغه یره وتلی ده. د الله سبحانه وتعالی د ذات نه چې کومه یره پکار ده هغه د هر مکتب فکر د زړه نه وتلی ده. د الله دا یره هر چا له زړه ته حاضرول پکار دي. د بادشاہ نه واړې تر ښکته سړي پورې هر سړی د رب باغي دی. حاکم وقت قرآن او حدیث منلو ته نه دی تیار، په قرآن او حدیث فیصلې ته نه دی تیار.
د قرآن او د حدیث مطابق خپل عوام سره انصاف کولو ته نه دی تیار. دې ته وایي دا حاکم او د بادشاه د زړه نه یره وتل. الله یره زړه کې نشته. دویمه طبقه عوام دي. عوام د حق تلاش دپاره چې یو ورځ را روانه ده رب ته مخامخ کېدل دي. هغه رب ته چې مخامخ کېږو هغه ورځې نه د بچ کېدو دپاره کومه لار پکار ده هغې ته تلاش حق وایي. عوام په حق په تلاش کې نه دي مبتلا. ځان نه کړی عوام چې حق تلاش کی. دا ډېره غلطه خبره ده چې ډېرې پارټۍ دي، ډېر تنظیمونه دي، ډېرې جنډې او ډېر اوازونه دي. موږ نه پوهېږو چې حق چا سره دی. نه، یو आवाज یو سوچ د اول ورځې نه را روان دی. د خلکو نظریات بدلیږي خو هغه نه بدلیږي. د خلکو جنډې بدلیږي خو هغه نه بدلیږي. د خلکو تحقیق او رائے بدلیږي هغه نه بدلیږي. کم سیز دی چې د اول نه را روان دی تر اخره د چا طاقت نه تسلیموي، د چا قابلیت نه تسلیموي. هغې ته وایي قرآن او حدیث. څه وایي ورته؟ قرآن او حدیث. لږ ورو وایي جي، نورو باندې پابندي نشته ده. څه وایي ورته؟ قرآن او حدیث. شوق سره ووایي. څه وایي ورته؟ قرآن او حدیث. دا اتفاقی پیغام دی. اے مسلمانا، د 13 سپارو په شکل د رب عظیم کتاب قرآن تا سره دی. ته څنګه وایي چې ما ته حق نه معلومیږي؟ د محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکه نه راوتې هره خبره یو سند سره لیکلې شوې ده. بیا د هر سند یو راوي تللی شوی دی. د هر راوي جند معلوم دی. د هر راوي د مرګ ورځې معلوم کړې ده. د هر راوي معاملات معلوم کړي دي. د هر راوي عدل او انصاف معلوم کړی دی. داسې کره احادیث د محمد مصطفی موجود دي. قرآن موجود دی. د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حدیث موجود دي. چې قرآن او حدیث موجود وي دا خبره ظلم دی که انصاف دی چې یاره مونږ ته حق نه دی معلوم؟ دا ظلم دی که انصاف دی؟ سوچ سره ووایه. دا ظلم شو که انصاف شو؟ دا ظلم شو. قرآن آئیڈیل دی. قرآن لو قانون دی. ولی تے مسلمان نہ دے خبر. محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پا ملگرتیا کی صحابہ کرام 1,40,000 سکم و زیاد دا تاریخ خبر دا دمر صحابوں پا دے قرآن حدیث عمل کرے دے. چانو ویلی چے حق مونتا نہ دے معلوم. دا اغین بعد تابعینو تب تابعینو صرف عمل نہ دے کرے. اسلامی سلطنتون و حکومتون دا قرآن و دا حدیث پا نپاس باندے قائم ہو. حق روخانو 300 وکاله چې په یو قانون عمل وشي ا مسلمان نه ګډوډې دي شي ا مسلمان نه خطا کېدي شي. اے مسلمان ولې تا نه قرآن خطا شو؟ اے مسلمان ولې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احادیث پیغام ستانه خطا شو؟ دا زمونږ ډیوټي وه چې مونږ به حق پیژنو. دا زمونږ ډیوټي وه چې مونږ به رب العالمین طرف ته ورغلې لار معلومو. دا زمونږ ډیوټي وه چې یو خوا به حقي بل خوا به باطلي. حق او باطل به دواړه پیژندل غواړي. چا چې صرف حق پیژندو خو د هغې مقابله کې باطل نه پیژندلی دی په دې خپل حق ټینګ نشي پاتې کېدی. یو نه یو ورځ د یوې فتنې شکار شي. نو عرض دا دی ورونو دا د مسلمانانو ډیوټي ده چې حق به پیژني. عرض مې دا کو عوام طبقه د حق د تلاش دپاره اوزګاره نه ده. عوام ورونو سره د قرآن او د حدیث مصادر معلومولو دپاره ټیم نشته. او ځینې خلکو ته الله ډېر صلاحیتونه ورکړي دي.
بیګا راسه مې منیجر صاحب سره خبرې کولې ګپ مې لګاو بیا مې د ملګرو ته وې چې ځان یې کړولې دی په تاریخ او په شریعت دومره نظر دی چې دومره وسیع نظر زمونږ هم نشته. یو سړی ځان کړوي قرآن حدیث یو صفا منهج دی، یو پیغام دی، یو واضح دین دی، خو چې سړی ځان نا خبره کې خو خپل کلي کې هم سړی روکي، خپل کور نه بیا سړی نا خبره وي، نو ځان به د دین نه خبرو که نه به خبرو. دویمه خبره، څنګه چې حکمران حق تلاش پرېښی دی، څنګه چې عوامو تلاش حق پرېښی دی، داسې زمونږ علمي مکتب فکر خلکو تلاش حق پرېښی دی، دا زمونږ عظیمه غلطي ده. عالم سره خون کوي چې علل اعلان ووایي چې زه په دې مسله کې خطا ومه، نه یم پوه شوی، ما له پته نه وه، قرآن داسې وایي، حدیث داسې وایي، قسم مې په رب العالمین وي داسې عالم ته رب العالمین عزت ورکوي، الله ولا مقام ورکوي. دا څه خبره ده؟ سیدنا عمر لوی سړی دی که زمونږ د معاشرې علما لوی خلک دی؟ شوق سره ووایي سیدنا عمر لوی مقام لري که زمونږ علما لوی مقام لري؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د الله د پیغمبر په محبت کې راغی، تورې راوباسله، کچا د محمد رسول الله علیه السلام د مرګ نوم واغستو، زما د تورې او د هغه د سر په مقابله سیدنا ابوبکر صدیق پوه شو چې دې د محبت په اعلی جذبه کې دی، بلکې د هغې دا عقیده وه چې پیغمبر علیه السلام وفات شوی نه دی، لږه بېهوشي پرې راغلې ده او راپاسي به او دا منافقان به وجني. ابوبکر صدیق راغې ودرېده، ویې فرمایل وما محمد الا رسول، ماشاء الله ماشاء الله، قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. پیغمبر علیہ السلام الہ نہ دے، وما محمد الا رسول، پیغمبر علیہ السلام الہ نہ دے، حاجت روا نہ دے، مشکل کشا نہ دے، د ټول عمر د ژوندي اوسېدلو مستحق او ذمہ دار نہ دے، الا رسول، پیغمبر علیہ السلام د الله پیغام مخکې کوونکی دی، ډېرو انبیاو پیغام د الله راوړلی دی، دنیا نه تللی دي، که پیغمبر وفات شي یا ووژلی شي انقلبتم على اعقابكم، ولې تاسو به په خپلو پوندو باندې اوړئ د دین نه. او بیا وفرمایل من کان یعبد الله، اے خلکو څوک چې د الله عبادت ته ولاړ یې، فهو حی لا یموت، هغه الله ژوندی دی، په الله باندې مرګو، په الله باندې مرګو شوق سے بول اللہ پر موتو نرازی. ومن کان یعبد محمدا فإنه قد مات، او څوک چې د محمد مصطفی عبادت کوونکی نو هغه خو نن وفات شي. سیدنا عمر چې دا آیت واورېدو هغه وایي ما وی که دا آیت اوس نازل شو، توجه یې نه وه ورته، ولې غم وپې فورا تسلیم شو که تسلیم نه شو؟ ای عمر فاروق ته چې آیت رسی تسلیمیږي، مونږ ته چې آیت را رسی هزار تاویلات کو، ہزار پروپیگنڈی شروع کو، ہزار بہانے شروع کو. عرض میں دادے اے علماء طبقی زدیر فرعمن طریقے سرا دزلد دردنا بغیر د چا د نوم اغستلو، بغیر د چا د تنظیم د نوم ویلو، بغیر د چا د جنډې او د پاټې او د چا د اکابرو د تذکرې کولو نه بغیر درد دل سروام چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے، اجازت ہو تو میں بھی داستان غم بیاں کر دو. میرے گے دا معاشرے دا حالاتنا ببانگ دہل دا قرآن و دا حدیث وینات املا اتڑے کہ جن ہر سنگ تیر شو پلو عوامو تا صفا صفا اعلانو کے کہ قرآن و حدیث دین حق دی، قرآن و حدیث
نه د یو امام تشریحاتو ته محتاج دي، نه د یو مجتهد ته، نه یو تنظیم ته، نه یو پارټۍ ته، نه یو جنډې ته. پیغمبر پاک او صحابه په قرآن حدیث عمل کړو، یو تنظیم جوړ کړو، یو جنډه وا اکابر پرستی کوله، د چا د پیرانو د چا د مولیانو تذکیه کړی دي، دین کامل باندې عمل کړی دی. العرض ببانګ دوهل علما دي دی عوامو ته د قرآن او د حدیث دا مسله واضحه کی چې قرآن او حدیث دا زمونږ د نجات لار ده. پر رب مې د قسم وای دا عوام دا په عزت کولو هم پوهیږي، دا په قدر کولو هم پوهیږي چې دې ته مونږ د جنت لار نیغه کو. الله ګواه دی دا عوام به مونږ سره د زوړ حل نه زیاته مینه کوي. خو مونږ قرآن حدیث صفا نه دی بیان کړي، مونږ قرآن حدیث هزار خبرو سره خلط ملط کړي دي. نو عوام هم حیران دي چې یاره دین حق څه ته وایي، قرآن څه ته وایي، حدیث څه ته وایي، په دین باندې عمل کول څه ته وایي. العرض خبره مې دا کوله چې دا زموږ ذمہ داري ده ورونو چې قرآن او حدیث په دې به کلک عمل کوو. د هغه نه ختمېدونکي ژوند دپاره به تیاری کوو، او د هغه تیاری بهترینه طریقه دا ده چې مونږ عمل وکړو په قرآن او په احادیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. ژوند ډېر زر ختمېدونکی دی، ژوند ډېر زر ختمېدونکی دی. نن به تا سره سحر په صف کې یو سړی ولاړ وي، ماسپښین مونځ کې به اغلي هارټ اټیک شوی دی، اکسیډنټ شوی دی، په ډز کې لګېدلی دی، هزار لارې مرګ ته کلاو دي. او کله چې مرګ راشي هیڅ تجربه کار نه کوي، هیڅ هنر کار نه کوي، اے دیروالا هیڅ صلاحیت او تجربه کار نه کوي. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. د مرګ ټیم چې راشي بیا تجربه کار نه کوي. ورونو د دنیا ژوند یو امانت وو، دا ولې صرف د دنیا په ګټلو تیر شو، دا ولې صرف په بینک او بیلنس باندې تیر شو، دا ولې صرف د ښځې او د اولاد په محبت باندې تیر شو. راځئ د نن نه عزم وکړو، کلکه فیصله وکړو چې د هغه آخرت د تیاری دپاره د قرآن او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د احادیثو په لار باندې روانیږو. د آخرت فکر ځان سره پیدا کو، د هغه آخرت غم وکړو چې هغه نه ختمېدونکی دی. دا به زمونږ کامیابي او په دې به خلاصېږو. کني الله ګواه دی کله چې مرګ راشي، مرګ راشي، مرګ راشي، هر د آدم بچی یو چغه وخی، یو چغه وی، یو افسوس کوي. هغه څه وایي یا لیتنا نردو، کاش چې مونږ دنیا ته واپس کړی شو، کاش چې مونږ دنیا ته واپس کړی شو، کاش چې مونږ دنیا ته واپس کړی شو. بار با وایي ارجعون، ما واپس کې دنیا ته، ما واپس کې دنیا ته، فنعمل صالحا، بس ما جنت ملیدو، ما جهنم ملیدو، ما د قبر عذاب هم ولیدو، ما واپس کې واپس کې زه نیک عمل کوم، نیک عمل کوم. فرشتي ورته وایي انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. دا خو یو چغه ده، ته به اوس وخی، اوس دنیا ته واپس نشته. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. د دنیا او ستا منځ کې یو غټه پرده راغلې ده، د دنیا د سنټر جیل نه څوک واپس نشي تښتېدلی، د الله د عدالت نه به څوک واپس راشي. نو د هغې ورځې د جړا په ځای باندې پکار دا ده چې څومره ټیم مونږ دنیا نه ورکوو، څومره ټیم مونږ ښځې او بچو له ورکوو، څومره ټیم مونږ بینک بیلنس له ورکوو. پکار دا ده چې د دې په نیمه حصه خو د الله دین له ټیم ورکو که نه. دا قرآن د الله کتاب راغلی دی، ځان ته خبر کو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث یو لویه ذخیره ده. پکار دا ده چې ځان ته خبر کو.
ولې زمونږ دا ژوند په غفلت تیریږي؟ ولې مونږ د قرآن نه خبر نشو؟ ولې مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه خبر نشو؟ عقیده وتله قرآن او حدیث سره، خپل عمل وتله قرآن او حدیث سره، خپل معاملات وتله قرآن او حدیث سره. کم ځای کې چې په مونږ کې کوږوالی دی، دنیا کې دا کوږوالی ختمول غواړي، کني آخرت کې د دې د ختمېدو لار صرف عذاب او اور د جهنم دی. الله دې مونږ بچي. العرض څومره خطبې مونږ اورو، څومره بیانات مونږ اورو، دې نه صرف مزه حاصلول نه دي پکار، یو نه ختمېدونکي ژوند دی، د هغې دپاره د یو انقلاب سوچ پکار دی. د ګریوان کې سرخ کته کول پکار دی. هره ورځ دا غړې ټک ټک نه کوي، دا کټ کټ کوي. ستا د ژوند نه یو سیکنډ کټ شو کټ شو کټ شو. هره ورځ مرګ ته ورنږدې کېږي، مرګ ته ورنږدې کېږي. ولې د خپل رب ونه پېژندو؟ ولې د خپل رب سره صحیح تعلق والا جوړ نه شوې؟ ولې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تابعدار جوړ نه شوې؟ ولې د الله سبحانه وتعالی په مینا او په محبت کې د الله د دین زده کوونکي جوړ نه شوې؟ ته نو وګوره زمونږ مسلمانان که په یو ځای کې ډمې ګډېږي، د هغې ګډېدو تماشې ته خو نوجوانانو مو ولاړ، بوډاګانو مو ولاړ او سړي مو ولاړ. خو که چې یاره یو مجلس کې قرآن او حدیث بیانېږي، لږ سوچ وکړئ مونږ د قرآن او د حدیث د مجلسونو د حاضرۍ شوق کړی دی؟ دا زمونږ لوی کمی ده او دا کمی به مونږ هلاکت طرف ته بوځي. ورونو د دین سره مینه پیدا کړئ. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے فرمائی اکملت لکم دینکم، پورا میں کو تاسو تا دینکم ستاسو دین، دینکم ستاسو دین، دیونوی چه خپل دین ستاسو دین. اشاره ده چه دا دین زمون دین ده، دا دیز دا کول، دا دین پا مخ کے بوتلل، دا دا قرآن و دا حدیث پیغام دا پارا خپل مال و جان لگول، دا زمونگا استاسو کلک ذمہ داری دا. دا زمون دینو سو وخت کې دا دین د الله د رسولو د صحابه اغي دا دین کم ځای ته ورسو، د هغه عربو نه تر دې افغانستان پورې راوړو. اوس دین ما او تا ته پاتې دی. مونږ نوم د اسلام اخلو او شکل مو د مسلمان نه دی. مونږ نوم د مسلمان اخلو، دنه عقیدې مو د مسلمانانو نه دي. مونږ نوم د اسلام اخلو، زمون غمونه او زمون خاده او زمون معاملات د اسلام نه دي. آخر د دې دین کوم نه څه مطلب دی؟ دا زمون دین دی. ولې مونږ په خپل دین کې ناقص شو؟ ولې د خپل دین له مونږ توجه ورنکړه؟ العرض رونو اے دیروالو، کوای چې دا د منګای عذابونه او دې د دنیا د ذلتونو اخلاص شو، نو یاد ساته مونږ مسلمان قوم خپل ډیوټي پرېښې ده، د الله دین زده کول، قرآن او حدیث زده کول، خپل مال او جان او صلاحیت په قرآن او حدیث باندې استعمالول. دا زمونږ مسلمان پرېښودل، په دین باندې غیرت مونږ پرېښودو، په دین باندې عمل مونږ پرېښودو، دین سره وفا مونږ پرېښوده. الله د منګای په شکل کې ذلیل او رسوا کړو. ټرک وړو ته زمونږ صرف نارینه نه زنانه هم په قطار ولاړې دي. د دې نه عبرت حاصلول پکار دي. که په دې ضلالت باندې، دې د منګای په عذاب باندې مونږ ویښ نشو، مونږ کې پویه را نله، رفته رفته به دا عذابونه زیاتیږي، رفته رفته به دا تکالیف زیاتیږي. اے دیروالو، نن د انقلاب فکر پکار دی، نن زړه کې بدلون راوستل پکار دی، نن په سترګو کې بدلون راوستل پکار دی، نن په ژبه کې بدلون راوستل پکار دی. د الله په دې کور کې کلک عزم، کلک یقین جوړول پکار دی چې زه به په هر حال اول قرآن او حدیث زده کوم، دویم نمبر قرآن او حدیث مقام با زما د امام نه اوچت وي، د قرآن او د حدیث مقام با زما د تنظیم نه اوچت وي،
د قرآن او د حدیث مقام او حیثیت با زما د لیډر او زما د پارټۍ نه اوچت وي. زه به ټوله دنیا پرېږدم خو زه به قرآن نه پرېږدم. زه به احادیث د محمد مصطفی شاته نه غورځوم. دا عزم د هر مسلمان دپاره ضروري ده. اے دیروالو لاس اوچت کې او د الله په کور کې لوظ وکړې. قرآن او حدیث منلو ته ټول یو زبان سره تیار یو که نه یو تیار؟ خپل ژوند قرآن او حدیث ته وقف کولو ته به تیار یو که نه به یو تیار؟ لاسونه پورته کې او کلک عزم وکړې. قرآن او د حدیث دپاره به هر قسم قربانۍ ته مونږ تیار یو که نه به یو تیار؟